السلام علیکم. شکر الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو او د لوی ذات الله پاک باندې مو دا مضبوط یقین دی چې د قسمت فیصله او د رزق دا فیصله د الله پاک په لاس کې ده او د هرې دانې باندې د هغوی د خوراک والا نوم لیکلی دی. زه درته نن یو زړه واقعه راته رایاده شو زما ذاتي. زه یو پیره د شانګلې ته تللی وم، د سوات نه بره چې کومه شانګلې علاقه ده، شانګلې په ټاپ باندې یو فارسټ ریسټ هاوس دی، ډېر زبردست ریسټ هاوس دی. نو ما هلته کې چې چای مې راله هغه سټاف جوړه کړه، نو ما ورته خواهش وکړو یاره مې دلته کې دا ځای خو ډېر د سکون ځای دی، ما له پکې چېرته یو پلاټ وګورئ، څه ځای وګورئ چې ځای والم چېرته وخت راشي زه به یې جوړ کړم. سړي راته ویل ته یو چوکیدار و یار محمد لالا، ډېر ښه سړی دی، الله دې ورله ژوند ورکړي. زه چې دوباره لاړم نو هغه راله ځای کتلی و، د هغه خپل ځای، بیا ما هغه واغستو، بیا به مې ورله پیسې لیږلې، هغه غر کې هموار کړو راله. خو بیا چې د سوات د حالات خراب شو نو هغه ځای باندې حکومت وی چې دا مونږ آرمي له ورکوو، نو آرمي خپل کنټرول کې واغستو. نو ما د هغې معلومات کول چې زه لاړ شم چې یاره دا ځای څه ترتیب دی او هغه پیسې ما ته لا نه وي میلاو شوې، نو مې چې د هغې معلومات وکړم. مونږ چې تلو نو ما سره یو بل ملګری مو شانګلې ته روانو، نو د خوازخیلې سره مونږ یو هغه ودرېدو، یو 2 کولډ ډرنکس بوتلې مو راواغستې. مونږ وې ځکه ګرمي وه یا دغی نو په لاره وڅکو، خو چې بره لاړو موسم ډېر زبردست و، مونږ وخت تیر کو، بوتلې په ګاډي کې پرتې وي. واپس رالو، بیا زما کار څه په تیمرګره کې و، د سوات نه راووتو تیمرګرې ته روان شو. چې تیمرګرې د نیمې لار ته ورسېدو نو زما چې شاته خیال شو ګاډي کې هغه بوتلې پرتې وي او ګرمي وه په هغه ورځ باندې. نو ما هغه چې لاس وروړه ګرم و، هغه ته مې وي ګاډی ودروه یو سټور سره او دا 2 بوتلې د چا سره فریزر کې بدلې که او نورې ته یخې راواله. هغه چې راغی نو بیا ما سوچ کوم مې ته ګوره د قسمت او د رزق د تعلق ته وګوره چې دا 2 بوتلې د چا په قسمت کې وي خو تلې وي خوازخیلې ته، او مونږ یې ولیږلو چې لاړ شه د خوازخیلې نه هغه 2 بوتلې راواله او دلته د تیمرګرې دې سټور کې کېده او ستاسو په قسمت کې چې کمې 2 بوتلې دي دا سټور نه راواله او وڅکه. نو دا رزق معامله ډېر عجیبه ده، دا د الله په لاس کې ده. نو په الله توکل ساتئ چې ستاسو په رزق کې سي، په قسمت کې سي، ابه تاسو ته میلاویږي. د قسمت نه سیوا او د وخت نه مخکې چاته نه میلاویږي. د هر سړي یو وخت د هر الله پاک اکثر مونږ وایو یاره دا دعا مې قبوله نه شوه، کیدی شي قدرت درله د هغې کې ستا فایده دومره نه وي، د هغې نه یې درله څه ښه غټ سوچ کړي وي او غټه فایده درته میلاویږي. نو هغه 2 بوتلې خوازخیلې ته تللې وي خو په قسمت کې د تیمرګرې د چا خلکو وي، نو مونږ راوړې هلته مو کېښودې او زموږ په قسمت کې چې کم وي نو مونږ په خوازخیله کې ونه څکلې، مونږ ته په تیمرګره کې میلاو شوي. نو دا د رزق معامله ده، په دې باندې زمونږ نومونه لیکلي وو. ما وی یو واقعه وه چې ستاسو سره شیر کم، امید لرم ستاسو به خوښه شوي. که مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ او ملګرو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.